اخلاص ورته وایي او موږ خلک ورته قل هو صورت وایو. ترجمه تفسیر نه کوم، دا چونکې عام خلک یې په مانځه کې وایي او نن د هغې ختم هم دی او عوامو خواص یې وایي او موږ هم خلکو ته وایو چې دا صورت وایه دی کې ډېر لوی اجر دی. حضور پاک فرمایي چې درې ځله چې دا صورت ولوس د پوره قرآن شریف د ختم ثواب اجر به خدای ورکړي. او رسول الله مبارک فرمایي د بخاري شریف حدیث دی چې لس کرته دا صورت چا وایي نو الله به جنت کې ولا محل جوړ کې بلډینګ به ولا جوړوي. زه طالبانو ته وایم ګوره عبارت النص ته خدا معلومه شوه چې د لسو ځلو د قرآن شریف د ختم د لسو ځلو د تلاوت په برکت به خدای جنت کې محل جوړوي. لیکن اشارت النص ته څه معلومه شوه چې تا به هم خدای جنت ته بوځي، ځکه چې جنت کې دله محل جوړ کړي نو دا د خدای د رحیمانه شان نه ډېره لرې ده چې ترې په دوزخ کې پروت دی او بلډینګ او محل یې دله سکونت له جوړ کړی دی او هغه دې په جنت کې وي. دا خو تا له یې جوړ کړه چې ته پکې اوسېږې، نو چې اوسېږې نو جنت پکې ستا دپاره په خپله راغی. دا صورت دی او د عقیدې سره یې تعلق دی. یو لوی عالم دی مصري شکیب ارسلان، هغه د دې صورت متعلق یو اوږده رساله لیکلې ده خو زه مختصر ویم، هغه اوږده ده ښه، هغه اوږدې خبرې نه کوم. وی په خوب کې مې حضور پاک مبارک ولید، وی رسول الله مبارک ته مې وویل چې د الله رسوله د امت نن ولې په لوی تکلیف کې مبتلا دی، هر ځای ستا د امت وهل ټکول خوري. نه تیر وتم، ابو بکر صدیق میں په خوب کې ولید. میں حضرت ابو بکر صدیق پریشان پدیم چې دا امت ولې وهل خوري، امت ولې ارزه ټکول کېږي. مسلمان په کابل کې دی وال خوري، ګوره 52 ملک کافران پرې رالل نو حمله پې وکړه، څونه شهیدان شو. اوس هم پکې بلا علماء کرام او عوام الناس تا د مري او شهیدان کېږي. پاکستان ته وګوره، کشمیر ته وګوره، عراق ته وګوره، لیبیا ته وګوره، نورو اسلامي ملکونو ته وګوره، د مسلمان په سر میچن ګرځي. او فلسطین ته وګوره چې مسلمانان په بیت المقدس کې منځ کوي، بیا بیت المقدس کې نو په اختر مانځه کې پیدا ظالمان ورشي نو په ګولو یې سوري سوري کی اختر په ورسکور کې. او چې مسلمانان تراوی کوي نو تراو کې ظالمان ورشي نو ګولې په اوري او په تراو کې بیت المقدس جمعات د مسلمان د وینو نه سیلابونه وبهي. دا ولې او په هندوستان کې زمارونو تاسو لیدل چې مسلمانانو سره څومره ظلمونه کوي، جمعات ته نه پرېږدي. په خپله تاسو لیدل په دې میډیا او د جمعات ته چې روزي پولیس والا ورته ولاري او وهي. دا ولې؟ دا مسلمان ولې ارزی کمزوری دی؟ دا مسلمان ولې ارزی واله او ټکول خوري؟ دا مسلمان ولې ارزی په عذاب کې مبتلا دی؟ دا خو د خدای نیک بندگان دي او په مسلمان خو الله خفه کېږي او مسلمان خو الله ته ډېر نږدې دی. نو دا کافر پې ولې مسلط دی؟ او حدیث شریف کې راځي د بخاري حدیث دی د ترمذي چې اخره زمانه کې به دا کافران په مسلمانانو داسې راغونډ شي او داسې به دا غوښې شوکوي لکه مرداره باندې چې دا سپي راغونډ شي غوښې دې تښتوي. دا ولې؟ موږ خو منځونه هم کوو شکر، مسلمان خو روجې هم نیسي شکر، مسلمان خو صدقې هم ورکوي، مسلمان خو زکات هم ورکوي، مسلمان خو جومات هم جوړوي، مسلمانان خو مدرسې هم جوړوي، مسلمانان خو په ماشومانو سبقونه هم د دین وایي. خو دا ولې کېږي؟ دا ولې ټکولې کېږي؟ دا د کافر د لاس عذاب ولې خوري؟ دا کافر پې ولې بالاتر دی؟ یو وخت کې خو به چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې لږ داسې وړقېد نو د دنیا کافران به د دنیا په ګوټ کې لرزېدل. یو وخت خو به د کافرانو مسلمانانو له جزیې او ټکسونه ورکول چې موږ ته غږ مه کوئ، په روب کې به پراتو. دا ولې؟
وی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راته فرمایل چې ستا دا خبره د ما په ذهن کې پرته وه نو ما د حضور پاک مبارک نه تپوس کړی وی هغې راته فرمایل چې ابو بکر د دې مسلمانانو زما د امت په دې سورې اخلاص عمل نشته په قل هو صورت وی زه ما زړه کې اوس ویمه خبره خلاصه شوه چې عمل ولې نشته قل هو الله احد الله یووالی مطلوب دی او د مونږ به دا عقیده چې الله یو دی هلکه دې کې شک شته شک راغی کفر ذات کې خدای یو دی دویم نشته په صفاتو کې الله سره مثل نشته الله چې کوم کارونه کوي مخلوق نشي کولی الله الصمد ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله چا ته محتاج نه دی لم یلد ولم یولد نه بچی شته نوسي زامن لونه نه پلار او نیکه شته ولم یکن له کفوا احد او د خدای همسر څوک نشته رښتیا وایه دا عقیده زمونږ د ټولو ده که نشته وایه که نه وروایه الحمدلله په دې خو سړی مسلمان یي چې دې کې لږ هم فرق راغی سړی به د ایمان نه خارج نو دا څنګه حضور پاک فرمایي چې په دې صورت د مسلمانانو عمل نشته وی چې سوچ مې وکړم وی خبره بالکل ټیک ده دې صورت کې یو څو خبرو ته اشارې دي او هغه اشاره من حیث المجموع اجتماعي شکل کې په مسلمانانو کې نشته یو مقوله ده ګورې دا حدیث د حضور پاک نه دی ښه مشهور خدای دی چې دا حدیث دی دا د حضور پاک حدیث نه دی مقوله ده خو یاره ښه مقوله ده تخلقوا باخلاق الله د خدای صفات ځان کې پیدا کړي د خپل وس مطابق خدای رحم کوي تم ځان کې رحم پیدا کړي خدای بخل کوي او چې تا څه څوک معافي غواړي ته یې مه بخه د خدای پاک صدقه صدقه ښه ده ته یې مه ورکه د الله صفت دا دی څه چې الله یو دی یک تنها دی مسلمان لا اجتماعي شکل کې دا صفت پکار دی چې ټول مسلمانانو کې وحدت او یووالی پیدا شي دا صفت په مسلمان کې نه نشته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رښتیا وایه په مسلمان کې د اتفاق شته نشته د خدای په قرآن یو دی نه چې څومره مسلمانان دي خدای یو مني پیغمبر مني قرآن مني خو په قرآن متفق نه دي وحدت په مسلمان کې نشته د چا په سر چې راله د هغه پیش او کار یې پیش بل مسلمان هغه سره نه ودرېږي حالانکه حضور پاک فرمایي چې مسلمانانو له پکار دي چې د یو وجود په شانتې شي چې یو وجود کې ګوته خوږېږي ټول وجود ورسره بېخوبی چې غاښ خوږېږي ټول بېخوبی نو که د مشرق نه مغربه پورې مسلمان دړدېږي پکار دی چې ټول مسلمانان ورسره نیغ ودرېږي رښتیا ووایه که دا صفت په مسلمان کې پیدا شو نو کافر د لاسه به وال وخوري نشته ده څوک مسلمان د یو کافر په غېږ کې پروت دی خفه کېږي ما او څوک د بل په غېږ کې پروت دی دی به څنګه یو شي څوک د عیسایانو ایجنټ دی څوک د یهودیانو ایجنټ دی څوک د هندو ایجنټ دی څوک د چین ایجنټ دی څوک د روس ایجنټ دی نو چې د بار ملک ایجنټاني په قرآن کوم ځای یو ځای کېدی شي په قرآن به هله مونږ یو ځای شو چې مونږ د روس د امریکې د هندو د انډیا د روس د چین د دې ایجنټان د یهودیانو نشو مونږ د چا ایجنټان شو د رسول الله مبارک د دین ایجنټان شو مونږ د قرآن ایجنټان شو د اتفاق په مسلمان کې نشته یووالی په یو کور چې غل راشي او وروڼه یو بل سره اختلاف لري رښتیا وایي دې مقابله کولی شي نه او چې ټول وروڼه او خاندان یو وي هلکه وي په دوی مه ورځه وایي دوی کې اتفاق دی هلکه ګورې په دې خلکو مه ورځه په دوی کې اتفاق دی نو بیا پې څوک نه ورځي که غریبانان هم وي خو چې اتفاق پکې څوک پې نه راځي مسلمان کې الله احد چې کوم د الله صفت دی من حیث المجموع په مسلمان کې نشته دویم څه دی الله الصمد دا الله دا یو صفت دی چې ټول مخلوق الله ته محتاجه الله چا ته محتاجه نه دی من حیث المجموع مسلمان له پکار چې دا صفت په ځان کې پیدا کړي چې نن ټوله دنیا مسلمان ته محتاج او دی چا ته محتاج نه